یو ورځ نبی علیه ابو بکر عمر و عثمان رضی الله عنهم لمبل نبی علیه السلام په تیږه ورته ناست و. چل یې جوړ کړ د عثمان صاحب داسې عجز سړی و. نو عثمان رضی الله عنه ته ابوبکر صدیق صاحب عمر چل جوړ کړ چې دی به اوبو کې ښه منډو. نو چې پسې رامنډه یې کړله ده هغه ته رامنډه کړله. رسول علیه السلام هلته په تیږه سیل ته ورته ناست و، هغه ته یې رامنډه کړ. نبی علیه السلام ورته ویلې چا چې ما نه امن وغوښت ما هغې ته امن ورکړ. څومره خوند کوي طالبانو، دا نه چې تسبیح واړوه دا ژوند داسې ژوند طالبانو نور هم ده، ژوند ډېر خوندور ژوند ده. د رسول صلی الله علیه وسلم یو کتاب د طالبانو دا کتاب هم پیدا کوي، الفقاه والمزاح، زبیر ابن بکار جوړ کړی، ډېر ښه کتاب د طالبانو، ډېر خوندور کتاب ده. یعنې دا اکثره د صحابو د تابعینو هغه رسول صلی الله علیه وسلم طالبانو ته ورته ګوره رسول علیه السلام به دومره خوندور ګپ کله لګوه صحابو سره. یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ته میلمه راغلی ده، کافر راغلی ده، دعوت اسلام شروع ده، اوښه یې راوستلې باندې ولاړه د جومات. د نورو صحابو یو صحابي و نعیمان نومېده، ډېر ګپي و. د نعیمان رضی الله عنه ته دا نورو صحابه ویلې وي که نرې دا اوښه دې حلاله کړه. ځه که نرې حلاله یې کړه. هغه ورته ویلې پردی ده ولې؟ وایي ځه که نرې حلاله دې کړه. زه چې بس ویلې ځه حلاله، خو بس لنډه یې دا چې اوښه یې ترې حلاله کړه، پردی و. هلته یې اوښه حلاله کړه، چپه یې کړله، پخه یې کړه. دلته د رسول علیه السلام دا مجلس ډېر اوږد چې هغه کافر ایمان راوړی، نه و ایمان یې راوړی چې باندې راووته چې ګوري د اوښې پوستکې پراته دي، په زړه رسول علیه السلام ته راغی چې ما اوښه حلاله کړې. نبی علیه السلام په غوسه راووته چې دا چا کړې؟ هغوی ورته ویلي چې بیا به ما ورښیي نه نعیمان ته ویلي ول. وایي ښه نه دي ورښیي. چې راننوته وی دا چا کړې ده؟ نبی علیه السلام ته وی دا چا کړې ده؟ نو هغوی راز ورته ویلي وي نعیمان کړې. وایي چېرته ده نعیمان؟ وتښتېد یو ځای کې داسې کنده وه، دې کې کېناسته، لوښې سر واچولې. لوښې خو پېژنئ که نه، او اوبو کې چې راشنې کېږي، دې ته چې کېناسته. نو صحابه داسې ورته ویلي وي ای د الله رسوله نعیمان دلته نسته. دې په ګیر ورکړه چې نبی علیه السلام ورته راغی، نو دی داسې ناسته او لوښې پرې پرتې دي. نبی علیه السلام چې دا لوښې ترنه را لرې کړې، مخ یې ګردجن سوی و. نبی علیه السلام ورته وخندل، له لاسه راونیوی، وایي راځه 2 دانې به نورې ورکړم، 2 دانې به نورې هغه ته ورکړم، هېڅ پروا نه کړي، راځه. دومره طالبانو صحابه رضی الله عنهم سره رسول صلی الله علیه وسلم. دغه نعیمان چې و طالبانو اوس خو میاشت شروع کړې، درته وایم دغه نعیمان به کله کله به نبی علیه السلام مسجد نبوي کې ناست و، نبی علیه السلام ته به یې انګور راوړل، کې به یې ښودله نورو صحابو ته به یې ځان داسې کړ چې یعنې زه خو یو سخي سړی یم. هغه چې نبی علیه السلام وخوړل، بله ورځ ته به چې نبی علیه السلام جومات کې ناست و، دروازې ته به راودرېدی، وایي السلام علیک یا رسول الله. هغه به ورته ویلې وعلیکم السلام. نعیمانه څه چل دی؟ یا پیسې غواړي؟ وایي کومې پیسې؟ ولې زه انګور نه خوړل. بوډ به یې هم دلته کړی. یوه به یې بل هم درته وکم، بیخي ډېر ګپي صحابي تېر سوی نعیمان. یو دی و، یو سویبت ابن حرمله، دوی دواړه ملګري و، ابوبکر صدیق و، سویبت ابن حرمله و، نعیمان. دا خبر طالبانو علامه ابن حجر الاصابه فی تمیز الصحابه کې هم لیکلی. یو ورځ دوی تجارت ته تللي دي، نو نن د سویبت ابن حرمله د دیګ لمبر ده، په بازار کې یو کوټه نیولې، دیګ لمبر یې ده چې دیګ وکړي. نو هغه ورته ویلې، دا نعیمان ورته ویلې، وایي هغه ډوډۍ راوړه زه وږی یم. ده ورته ویلې ودرېږه، نور ابوبکر صدیق ملګري خو راسي. وایي راوړه که یې نه راوړې بیا زه هغه در سره کوم وینه یې در کوم چې ابوبکر صدیق وایي ښه زه به دې م خوښ سم. باندې راووته بازار کې خلک راغلي، کم لرې جینه غلام پسې ګرځي، غلام اخلي. نو ده ورته ویلې وایي غلام اخلی؟ وایي ما سره سته، خو که ای اخلی تیار به سره جوړ سو. هغه ده ګرځي را ګرځي، هغه فکر نه ده هغه غلام ده، خو یو عادت لري، په 8 اوښانو یې ورسره خرڅ کړه. ستې ورته ویلې چې یو کار لري چې کله یې پړی پکې واچي چې بیا سړي ته وایي چې زه غلام نه یم. نو که ای خلی دغه ده چې بیا داسې نه ما ترې راوتوروئ، بیا به یې کوئ نه، ورته بس ته تر خلاص. ستې 8 اوښانې ده ترې واخېستلې، دوکان یې چې نیولي و، هغه ته راغی ورته ویلي دا ده. هغې چې راوځه وایي څه شته؟ وایي په موږ یې خرڅ کړی. دا سړیه زه صحابي یم، وایي دا خبرې موږ نه منو، راوځه. پړی چې پکې واچي چې په بازار کې خرڅېلې، خو ابوبکر صدیق سره راغی. نو هغه ورته خندل، زوی مو مړ سه، دا صحابي ده څه کوئ تاسې؟ د طالبان داسې
دا ژوند داسې ژوند هم تېر شوی دا کتاب پیدا کړی الفقهاء والمزاح او دا عالم ډېر مخکینی تېر شوی تقریبا 1000 کاله نه مخکې تېر شوی دا چا چې جوړ کړی زبیر ابن بکار